اکثر خلک تپوس که چې خسی چې کوم زناور دی هغه کپوري د هغې چې کوم دی ټکولی شوي هغې ته خسی ویل کېږي په حدیث کې د دې ذکر راغلی دی نو خلک تپوس که چې په دې باندې قرباني جایز ده که نه جایز نه افضل ده افضل پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک با دو ګډان ذبح کول دو ګډان کبشین املحین خکرو والا پیغمبر علیہ السلام ګډان خکرو والا سپین او پیغمبر علیہ السلام مبارک بخسی خسی ګډان چې کوم دی ابا یا ذبح کول ځکه اغا ماده سره ملاونی ماده خپل مؤنث داغې نسی داغې نه بچی داغې نه پاکی نو صرف جائز نه بلکې افضل ده پیغمبر علیہ السلام مبارک بچ کوم دو ګډان ذبح کول دواړه بخسیو او خکرو والا بو علی شیر خدا رضی الله تعالی عنہ فرمای مونږ تر تپوسو کو دو ګډان ولې ذبح کوي دي ته مینې چې څوک پیدام ني او ستا غم چا سره دي ته مینې نو فرمایل بیا چې دا یو ګډ د خپل طرف نه او دا یو ګډ د امت د طرف نه ذبح کوم فرمایل نو زما استاد پلار او د مور پشاګانو کیو چې پیغمبر علی السلام زما استاد لپاره قرباني کړي نو کچا پوس کی نو قربانی څوک د محبوب علیہ الصلوۃ والسلام د پاره کا بسم الله الله اکبر دې ذبح کا او ثواب دې پیغمبر علیہ السلام ته وبخي بیا خلک تپوس پکې دا کچ دا غوخه د چا غوخه ټوله د تاسو د خپل یو خړی یا چاله ور کړی دا څه غنا چې حضور مبارک تعالی خپل د حصے غوخه نه درکې خپل یو خړه او مغسم حکم یې څنګه چې د عام حصے حکم دی نو حضور مبارک پسې پتور دی سال ثواب باندې کچا وسی بالکل پسې وکړې ډېر د محبت خبره ده